أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فرمای وعد الله الذين آمنوا منكم الله رب العزت وعده کړی دا د هغه کسانو سره چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او عمل کوي د نیکه لا يستخلفنهم في الارض چې خامها به خلیفګان جوړ کوم دي لاره په الارض پزمکه کې کما استخلف الذين لك څنګه می چې جوړ کړو هغه کسانو لره من قبلهم چې روان دي د دیونو وليمكنن لهم او هامها بقدرت ورکم دلرا او دینهم دین د دلرا الذي هغه ارتضى چې خوښ کړی شوی دی لهم د دیو د پاره یا غوړه کړی شوی دی د دیو د پاره وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله رب العزت فرمایي چې بدل وکړم دلرا رستو د یاري د دیونه فامن سره یعبدونني دی به بندگی کوي زما لا یشرکون بی شیئا دا ما سره به څوک شریک نه ګرځوي ومن کفر بعد ذلك او چا چې کفر وکړ پس د دینه فاولئک هم الفاسقون بس دک کسان چې دي دا فاسقان الله دې دغه نه بچي. خبره دا ده چې دا آیات دي د امام شاه ولی الله رحمه الله لیکي آیات الاستخلاف دا آیات دا دلالت کوي او بلکې علما لیکي چې دا نص قطعی دي په خلافت د خلفای راشدین باندې کوم چې د سلورو خلفاو خلافت هغه د دې آیات نم ثابتېږي. الله رب العزت فرمایي چې کوم کسان ستاسو نه مؤمنان دي نیک عمل کوي خامخا به د خلفا جوړو نو د دغه خلکو نه چې چا دغه کې ایمان راوړو سلور صاحبان دي لکه ټول خو دغه نه بادشاہ ټول خو خلفا نه سلور ته خدای پاک منتخب کړل او هغه خلفا جوړ کړ یو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او یو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی او یو سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی او یو سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی دا دی الله رب العزت را چوناو کړو دلاره خلافت ور اوس دا خلافت ما تاسو دي د امام شاه ولی الله وی آیات الاستخلاف اوس د دې د خلافت چې دا د احادیث نن په اشارات سره رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلو او بلکې بعض خبرې په وضاحت سره راغلي. مسند احمد کې مستدرک حاکم کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مسجد نبوي دوه پیره جوړ شوی یو پیره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړ هغه جوړ شو او دوباره بیا جوړ شوی دواړه پیره کاچو او دوباره چې کله جوړېدنو بیا یې بنیادونه کنسټې شوی او په دغه پیره کې لومبنه ګټه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې خوده دویم نمبر ګټه چې دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تو فرمایي نو هغه کې خوده دریم نمبر ګټه چې دا سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ کې خوده
او بل ګټه چې دا سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ کې خدلا بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هؤلاء ولاة الامر من بعدی وی دغه چې وی دا چې په کوم ترتیب سره دا کاڼي کې خودي شو دا به زما د خلفاو ترتیب وي پس سمان لکه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما خوب ولید او په خوب کې مې ولیدل چې زه د کوی نه اوبه راوباسم او ډېر خلک چې دي هغه په هغې سره سیرابه کېږي پای تقسیمو او بیا ابوبکر صاحب اوبه راوباسلې او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ډولچه ور واچولو هغه خو څه ناشنا ډولچه وه د حدیث مفهوم بیان ما ډېره زیاته غټه ډولچه وه هغه چې اوبه راچولې تر دې پورې چې د سابو پورې هغه اوبه ور ورسېد دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ما ولیدو چې د اسمان نه چې په خوب کې مې ولیدو یو تله راځوړنده شوه په هغې کې زه یو طرف ته تشریف فرما شوم او ټول خلک بل طرف ته تشریف فرماو نو دا تله چې زه په کوم جانب همدا تللو بیا یو طرف ته ابوبکر صاحب کېناستو دا نور خلک بل طرف ته شو بیا مغه درلو په درېیم ځل چې دی بیا عمر رضی الله تعالی عنہ کېناسته بیا هم دغه چاپړې درلو او په څلورم ځل چې څنګه عثمان رضی الله تعالی عنہ کېناسته چاپړې درلو خو چا دبره نه دا زنځیر وشته عمر دا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې په منظم طور باندې عبدالله ابن سبا کوم چې د نیکانو نیکره هغه لومبنې چې دغه فتنه راوچته کړله چې خلافت داسې او خلافت هغه یو خارینه بلاړ بلې ته هلته به دې ته د دې ځای نه خط لېږو چې به دلته مسلمانانو سره ظلم کېږي او دی به چې دلته نه وشاړه ګورنر به پې پوه شي هلته به چې لاړ د هلته نه به دلته د بل چا په خطونه رالېږي مختلفې د هغه بیا اوږده ځان ته باس دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو مور بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنہما ته تپوس کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بم څوک وي چې د هغه نیکۍ دومره زیاتې وي لکه د اسمان د ستوري چې څومره دي نو داسې څوک شته چې د هغه نیکۍ دومره وي هغې ورته وفرمایل وي وی څوک دی وی عمر رضی الله تعالی عنہ وی زما پلار وی د ستا پلار نیکۍ د دې نه زیات دي ابوبکر صاحب نیکۍ د دې نه زیات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم لاخر عمر کې یوه زنانه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې زیات بیمارو طبیعه سخته او نو هغې ته وي چې بیا راشه نو هغې ورته وي یا رسول څه مسله وه د هغې ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته زه واپس راغلم او تاسو نه وې نو بیا چاله لاړه شم ورته وي بیا ابوبکر صاحب ته راشه که زه واپس راغلم او بیا چېرته زه تاسو نه وې نو بیا څوک وي بیا ابوبکر صاحب له لاړه شه او نهج البلاغه کې خط دی نهج البلاغه کې خط دی د علي رضی الله تعالی عنہ چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته رالیږلی ورته وایي چې ګوره یوه کمیټي وه خلکو راجمع شو هغې ابوبکر صاحب منتخب کو نو تا مو منو ما مو منه زیم مشر منم زیم خلیفه برحق منم تیم منې بیا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خلکو غوره که تیم منې زیم منم او دغه شان چې بیا عثمان ذوالنورین خلکو منتخب کو هغه کمیټي تم منې زم منې اوس زه منتخب کړم ته ما نه منې دا ولې خیر هغه خط درته مې صرف وي چې ګوره نهج البلاغه کتاب د چا دی د شیعهګانو دی او خط د چا دی د سیدنا علي رضی الله تعالی عنہ خط ورته تیم منې او زیم منې دا اوس زمونږ د غالبا ایم پی ای ده د مسلم لیګ نوم والا هغه مسلمانه شوې د هغه وی په وی چا راته کلمه نه وې مسلمانانو مې وی چا راته کلمه نه وې وی دا مشهور الله رب العزت ته معلوم کی داسې مشهور کسانو کې مودي سره مې رابطه وکړه یو رانه تپوس وکړو چې ته ولې مسلمان یې
مسلمانۍ ولې مشهور خطیب دی او مسائل وې دا نه روزمره دغه مسائل دي دغه راځي او هغه خو جون کې ویډیو کې نه ظاهره کړ خو دغه ما مخکې مسائل ورېدلې دي هغه پکې دا خبره کړې ده چې څوک مسلمانېږي نو دا کیسه هغه ورته وایي چې ویراتي چې ولې مسلمانېږي بیا والله چا نهج البلاغه ورکړې په دې لینې روانه کړې د یوس ورپسې دا ګور بیا مسلمان مفتی صاحب کړمونی منیب الرحمن صاحب بیا مسلمانه کړې خیر خبره مې دا وه چې خط دا پروتو بیا د ابوبکر صاحب چې کله زمانه شوه نو ګوره عمر رضی الله تعالی عنه په ابوبکر صاحب ته وی وایي زما ټول عبادتونه ستا شو خو دوه عبادته ماله راکړه یو هغه شپه چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غار کې تېره کړې ده وایي دا دغه شپې دغه عبادت چې د دې ثواب مال راکا او دویم نمبر چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړو نو ټول خلک په غم کې اخته وو هغې باندې یو توبانو چا سوي خو ته په استقامت سره ولاړ وي دغه دوه ثوابه مال راکا ګوره دا هر څوک دا برداشت نشي کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف وړو نو و محاذه کولو یو محاذ چې دی مسلمه کذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه خبره یاد ساته دویم نمبر چې دی اسود عنسی هغه هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه دریم نمبر طلیحه بن خویلد دم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او دکه شان یوه جینۍ وه چې دې ته وکته هغې سجاح هغې هم چې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه وایي زه هم پیغمبره یم نه کوي او بله چې بیا وروسته دا مسلمانه شوې ده او بیا وروستو چې دی نو څه مسلمانان هغه مرتد شوي و دغې کې او یو ډله داسې وه چې د زکات نه انکار کړو موږ هر څه ورکوو خو زکات نه ورکوو د قرآن نه ځان له دلیل روباسه وی الله رب العزت قرآن کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خذ من اموالهم وی د دې مالونو صدقې زکاتونه واخله اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته نو تیرانه څنګه خیر او یو محاذ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د معتقلو کړی نو دا و محاذ ابوبکر صاحب له عمر رضی الله تعالی عنه راغی ورته وی صاحب دا منکرین زکات یا دا لا پرېږده دوی خو هسې خدای مني رسول مني او دې سره به بیا وجنګېږو د نورو سره به چې دی اول وجنګېږو نو ابوبکر صاحب ورته جواب کې وی یا عمر اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام ته خو په جاهلیت کې کلک مضبوط سړی وي او ته اوس په اسلام کې چې دی کمزورې شي عمر رضی الله عنه وایي زما د زړه نه ارسو باسي آیا راسو وته او بیا تک ابوبکر صاحب چې دی اولیه کې تنها دی چې نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا د زکات اوخ ورکو او مال پړې په قدرې نه راکړي هم به زه خلاف جهاد کوم او د هغه کس خلاف به جهاد کوم چې څوک په زکات او په مونځ کې فرق کوي چې په دې کې فرق راولي دا یو مني او نه مني دا یې خلاف او وایي زه به ژوندی یم یا عمره او اسلام به چې دی به خرابېږي زه به ژوندی یم او اسلام به خرابېږي نو عرض می داو چې الله رب العزت ورته فرمایي لا یستخلفنهم فی الارض چې خامخا به خلافت ورکوو به دوی لره فی الارض په ځمکه کې نو ګوره خدای خلافت ورکو دغه ابوبکر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب او علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم الله رب العزت دا خلافت ځکه ورکوم مخکې چې څوک په دین باندې برابر وغیره هم دا بادشاهي ورکړي دي او وليمکنن لهم دې له به چې دې قدرت هم ورکوم په ځمکه کې چې دې به د دین دا نظام چالو کوي نو معلومه دا شوله چې ته له خدای طاقت درکو ته مضبوط شوې نو ته به قانون د دین نافظ کوي ځکه یوه خبره دا ده بل الله رب العزت فرمایي من بعد خوفهم امنا رستو د یارې نه به دوی له امن ورکوم نو چېرته خو داسې زمانه وه چې خلکو به لوریانې ښخولې او چېرته به هغه د حیرانه د بغداد نه یو زنانه د کالو ډکه را شروع شوه صحابي وی تاریخ را نقل کړي چې هغه وخت مې ولیدو چې هغه په دې دومره صحراګانو راتېره شوه او مدینې منورې ته راغله
خو چا پې ډاکه نه وه کړې چا ورته قافله نه وه لوټ کړې وه هېڅ یوه زنانه یوازې وه د تجارت مال او چا پې حمله نه وه کړې داسې وخت موږ ما ولیدو نو الله رب العزت فرمایي وليبدلنهم او په بدل کې به ورکم دوی لره من بعد خوفهم امنا رستو د دوی د یارې نه امن نو امن د انسان فطرتي څیز دی هغه که کافر دی که مسلمان دی د ده دپاره امن ضروري دی او د هر څیز دپاره ستا که اسلامي څیزونه دي او که غیر دي که دنیایي دي که اخروي د هغې دپاره امن ضروري دی دا د انسان فطرتي څیز دی او امن هغه ځای کې خرابېږي کوم ځای چې طبقاتي نظام شروع شي چې طبقاتي نظام کله شروع شي نو امن بیا خراب امن بیا نه ټینګېږي وعد الله الذین وعده کړي ده الله رب العزت د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی منکم ستاسو نه وعملوا الصالحات عمل یې کړی دی په طریقه د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وعملوا الصالحات عمل کوي د نیکۍ لا یستخلفنهم نو خامخا به خلافت ورکم دي لره فی الارض په ځمکه کې کما استخلف الذین لکه څنګه مې چې خلافت ورکړي هغه کسانو لره من قبلهم چې وړاندې د دوی نه وليمکنن لهم نو ګوره دلته دوه تاکید دی یو لام دی او اخره کې نون ثقيله دی او برم دوه تاکید دی چې خامخا به خلافت ورکوم خامخا به خلافت ورکوم او دلته وليمکنن لهم خامخا یا تاکید بالتاکید دی له قدرت ورکوم وليمکنن لهم او خامخا به قدرت ورکوم دلرا دینهم دین د دوی لرا الذي هغه ارتضى لهم چې خوښ کړی شوي د دوی دپاره چې غوره کړی شوي د دوی دپاره وليبدلنهم او په بدل کې به ورکوم دوی لره من بعد خوفهم پس د یارې د دوی نه امن یا الله رب العزت په ټولو اسلامي ممالکو کې امن راولي یعبدوننی دی به بندگی کوي زما لا یشرکون دی به شریک نه جوړوي بي زما سره شیئا هیڅ څیز لره ومن کفر او هغه چا چې کفر وکړو بعد ذلک وروستو د دینه فاولئک هم الفاسقون هم دکه کسان فاسقان دي چې اسلام ورته دا امن والا دین ملو شو پس د دین هم د دین انکار کوي نو الله وی دا فاسقان دي واقیموا الصلاة او قائموي منځونو لرا وآتوا الزکات او ورکوي زکاتونو لرا واطیعوا الرسول او تابعداري وکړي د پیغمبر انقلاب فخر موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلکم ترحمون دا بارا دی چې پتا سره مکلی شي یا حایږي چې پتا سره موشي لا تحسبن الذين ګمان دې نه کوي هغه کسان کفرو چې کافران دي معجزین دي چې دي عاجز کوونکي دي په الارض په ځمکه کې چا لره الله لره چې څوک کافران دي دا ګمان نه کوي چې موږ عاجز کوونکي یو په ځمکه کې دي څوک نشي عاجز کولی دا الله یو بنده نشي عاجز کولی چې الله نه یې غوښتې نو بیا به خالق څه عاجز کړي لا تحسبن الذين ګمان دې نه کوي هغه کسان کفرو چې کافران دي معجزین فی الارض چې دي عاجز کوونکي دي فی الارض په ځمکه کې ومأواهم النار ټکانه د دوی جهنم دی ځای د دوی جهنم دی ولبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی یا ډېره بده ټکانه ده ډېر بد ځای د اوسېدو دی الله رب العزت دې موږ په خپل فضل وجي